خلق وایي چې قرآن مجید عربي کتاب دی، دا د عربو ژبه ده، غلط به ووایي ګناهګاره به سو، او نه دی هر سړی د قرآن مجید ترجمه کوي. حالانکه په صورت قمر کې الله تعالی 4 ځایه فرمایي ولقد یسرنا القرآن لذکر فهل من مدکر، خامخا په تحقیق سره اسانه کړی دی موږ دا قرآن د پاره د نصیحت اخیستلو، ایا پس څوک سته پند اخیستونکي؟ قرآن په عربي ژبه کې دی او د الله تعالی کلام ده، دا ګران دی، او انګریزي تعلیم د انګریزانو کلام دی، هغه اسانه دی. د تعجب خبره ده، یعنی د دنیا د نفع اخیستلو، یعنی د دنیا د نفع لپاره خلک چین ته ځي، او چینی ژبه اسانه ده، زده کوي او زده کولی سي، لیکن خو قرآن ګران دی. د دنیا د نفع لپاره خلک چینی ژبه زده کوي، لیکن قرآن نشي زده کولی. ولې وایي چې قرآن ګران دی؟ دا د عربو ژبه ده. انګریزي زده کولی سي، اردو، سندي، فارسي، او د کاروبار چې کم دته پایده رسي، کم زبان وي، کم ژبه وي، د هغه یې زده کوي، لیکن د یو قرآن مجید نشي زده کولی. وعن عثمان رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. د بخاری شریف حدیث ته د حضرت عثمان رضی الله عنه څخه روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ستاسو څخه ښه سړی هغه ده چې قرآن زده کړي او بل ته یې وروښیي. وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. د مشکات شریف حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای، د حضرت ابن عباس څخه روایت ده، حضرت ابن عباس فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د کوم سړي زړه د قرآن مجید څخه خالی وي، نو د هغه زړه د خالی کور په شان دی. یعنی کوم سړي چې قرآن مجید نوي زده، زړه د قرآن مجید څخه خالی وي، نو دغه زړه دا رقم د هغه کور د هغه سرای د هغه مکان داسې خالی ولاړ وي، یو شی نه کې هغه مکان، هغه سرای، هغه کور څونه بد ایسي. نو وایي چې کوم سړي قرآن مجید زړه ځنې خالی وي، یعنی دا زړه د قرآن مجید څخه خالی وي، زده یې نه وي، نو دغه زړه دا رقم وي لکه دغه خالی کور. عن عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين. لحضرت عمر رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې یقینا الله تعالی د دې قرآن مجید په سبب بعض خلق پورته کوي چې عمل پکوي، او بعض خلق غرزوي د دې قرآن په سبب سره چې عمل نه پکوي یا ایمان نه پر راوړي. د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها څخه روایت دی، دا فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د قرآن کریم ماهر به د هغه ملائکو سره وي چې لیکلو والا نیکي بزرګانې دي، او کوم سړی چې په قرآن کریم کې بند کیږي، یعنی ویلی نسی خو محبت یې ورسره دونه اندازه وي چې په مشکل سره یې وایي، نو دته به 2 چنده ثواب ورکول کیږي. فرمای قرآن وایست ځکه چې دی به د قیامت په ورځ د خپلو ویونکو شفاعت کوي. کم کس په دې دنیا کې قرآن مجید وایي، د قرآن مجید تلاوت کوي، په ورځ د قیامت به دا قرآن مجید د دې سړي شفاعت کوي. عن ابن مسعود رضی الله عنهما قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة وحسنة ب10 أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. د ابن مسعود رضی الله تعالی عنهما سره روایت ده، دی فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل هر څوک چې د قرآن یو حرف ووایي نو د ده لپاره یو نیکي ده، او یوه نیکي په 10 چنده ده. زه دا نه وایم چې الف لام میم یو حرف ده، بلکې الف حرف دی او لام بل حرف ده او میم بل حرف ده. نو یوازې په الف لام میم به د ده په عملنامه کې 10 نیکي لیکل کیږي، یعنی څوک چې خالی الف لام میم وایي نو د ده په عملنامه کې به 10 نیکي لیکل کیږي.